دا غټوي کنه خپل غټي ونه په هغه پلیر پر تعلق لري چې پلیر هم غټي خپل پراخي دا خپل کمپیوټر چې دی ته پر سکرین ریزولوشن ته راشي سکرین ریزولوشن یو ځل سلیری شو ساتي او پلیر پکې انسټال کړي ډایرکټ کار کوي ځکه چې په کوم ریزولوشن کې دا ریکارډ شوی په مغه ریزولوشن کې تاسو کې سٹارټ کړي او پلیر ویل سی پلیر انسټال کړي یا کلایټ پلیر انسټال کړي پروډکټ بسم الله الرحمن الرحیم نن ان شاء الله موږ مایکروسافټ ورډ سٹارټو او ټول مخ کې د مایکروسافټ ورډ ډیفینیشن نه تاسو یو کس ورشه موجود شپته وټه ورقه باندې استاد وي دا انټرنیټ کوډ ماته ولیکه د انټرنیټ کوډ یو ورقه باندې ولیکه شي اوم دا اوس چلته ناسو دته وایم زره دا لاس باندې ولیکه ورقه باندې شاشه ټول مخکې مایکروسافټ ورډ ډیفینیشن چې موږ مایکروسافټ ورډ څه لپاره استعمالوي شو او مایکروسافټ ورډ ډیفینیشن موږ چې MS Word is an office program which can be used for documentation and writing purpose, or it is spelling and grammar program. دا د مایکروسافټ ورډ سره موږ سره یو سمپل ډیفینیشن دی موږ چې ګوري تاسو ورته مایکروسافټ ورډ هم ویلی شي سو مایکروسافټ ورډ او ورته MS ورډ هم ویلی شو او ورته وین ورډ هم ورته څه کولی شو ورته ویلی شو مایکروسافټ ورډ وین ورډ او MS ورډ ته تکلیف وباسه د کمپیوټر لیب کې شې دی که نه هغه زما سلان یو عربي کتاب یې خیر دی ودرېږه نراوک نمبره خالي ځای دی دومره خالي ځای دی قټ کتاب دی ورق مرقه کې دا کتاب سره زر نه رارسې شو نو مایکروسافټ ورډ هم ورته ویلی شو وین ورډ هم ورته ویلی شو او MS ورډ هم ورته ویلی شو ګورئ خو د دې پروګرامینګ په وین ورډ باندې شوی دی څه باندې شوی وین ورډ باندې شوی دی اوس که تاسو MS ورډ په رن کې ورته ولیکئ نه اخلي که مایکروسافټ ورډ په رن کې ورته ولیکئ نه اخلي خو د دې پروګرامینګ د رن نه څه شوی دی په وین ورډ سره شوی دی څه سره شوی وین ورډ سره شوی دی ځکه تاسو چې کله هم راشئ کمپیوټر ته او سی ډرایو ته پروګرام فایلز ته او بیا مایکروسافټ آفیس ته راشئ مایکروسافټ آفیس بیا آفیس 15 ته راشئ نو په دې کې چې کله تاسو ډبلیو دلته ورکړئ نو وین ورډ پروګرامینګ یې څه سره شوی وین ورډ سره شوی نو لہذا چې هر کله د کوم پروګرامینګ په کوم څیز سره وشي دلته به رن نه په همغه نوم باندې څه کوي په همغه نوم باندې به یې پیژني اوس که تاسو مایکروسافټ ورډ ورته ولیکئ نو کمپیوټر به یې نه پیژني او که وین ورډ ورته اوس ولیکئ پیژني به ولې ځکه مایکروسافټ د دې پروګرامینګ همدې سیسټم باندې کړی دی دی باندې پوه شو اوس که نه
ها نو په دې اساس باندې مونږ باید څه باندې وپېژنو هم په وین ورډ باندې وپېژنو ها ډیفینیشن کې بل پوینټ دا چې مونږ چې دا د آفیس پروګرام دی دا د څه پروګرام دی دا د آفیس پروګرام دی د آفیس پروګرام مطلب دا دی که نه چې دا پروګرام مونږ کوم ځای کې استعمالولی شو په آفیس کې استعمالولی شو او همدې قسم باندې دا پروګرام چې دی د آفیس د پروګرامونو څخه څه دی یو پروګرام دی مونږ سره د آفیس د پروګرامونو څخه څه دی یو پروګرام دی او دا مونږ څه دپاره استعمالوو دا مونږ ډاکومنټیشن دپاره استعمالوو څه دپاره ډاکومنټیشن کې ګور ټول اسناد راځي تاسو په دې کې کتاب راوستی شئ په دې کې تاسو مجلې راوستی شئ په دې کې تاسو اخبارونه راوستی شئ او په دې کې تاسو ساده مکتوبونه راوستی شئ چې هر قسم تاسو په دفتر کې د مایکروسافټ ډاکومنټیشن پورې تړلی کار وي هغه ټول دا دي چې سی وي او دا هر څه شي په ډاکومنټیشن کې شامل دي یو بل هدف چې دی هغه رایټینګ دی که تاسو خیال وکړئ که نه تاسو یو پروګرام کې هم دومره پراخه لیکل نشئ کولی لکه څومره چې تاسو په مایکروسافټ ورډ کې پراخه لیکل کوی شئ که پاور پوینټ دی محدود لیکل دي که ایکسس دی ډیټابیس دی که ایکسل دی سپریډ شیټ دی نو مایکروسافټ ورډ پاتې شو په دې کې څومره پراخه لیکل تاسو کولی شئ هغه کوی شئ د څه هدف دپاره پرپز دپاره د رایټینګ دپاره او همداراځي ته موږ سپیلنګ پروګرام هم ویلی شو او ګرامر پروګرام هم څه کوی شو د ګرامر پروګرام او سپیلنګ څنګه ورته ویلی شو ګورئ تاسو یو پروګرام کې هم دومره ښه سپیلنګ او ګرامر نشئ چیک کولی لکه څومره چې په مایکروسافټ ورډ کې چیک کوی شئ لکه مطلب څنګه ګورئ که زه ولیکم فار ایگزامپل اورینج انټرمیک سوري معمول کړی دی APPL نو APPL مې چې ولیکل دلته نو ما ته اټومیټیکلی انډرلاین سره راکړه ریډ کلر باندې راکړه په سور رنګ باندې راکړه او لاندې دلته د آټو کریکټ آپشن هم راکوي خیال هم دی د آټو کریکټ آپشن نو مطلب دا دی په دې کې سپیلنګ غلطي ده ځکه آخر کې ای نشته او که زه یو جمله ولیکم صحیح شو یو جمله ما ولیکله فار ایگزامپل هی از مای ټیچر نو اوس تاسو ګورئ دا جمله غلطه ده دې کې مسټیک دی ولې ځکه د دې اول حرف نه دی دا په اچ کې دا باید څنګه وي دا باید غټ وي که نه اول حرف یې باید څه وي باید غټ وي او چې کلم اوس دا اصلاح کوم رایټ کلیک ورباندې کوم ګوره اپل په هي رایټ کلیک کوم ورته مې اچ غټ اټومیټیکلی به څه کوي غټوي به ماته او تاسو هر یو پروګرام چې وګورئ که نه په یو پروګرام کې هم دومره په اسانۍ سره نه سپیلنګ چیک پنچویشن هم چیک کوي اوس تاسو وګورئ دلته په دې ځای کې رایټ کلیک وکړئ وین ورډ ګورئ اټومیټیکلی هغه سپیس چې ایکسټرا اضافه سپیس لګېدلی و هغه اضافه سپیس یې څه کړو ختم کړو دلته اوس سپیس په کار دی وین ورډ دلته وګورئ رایټ کلیک دلته زه کومه ډیلیټ ریپیټډ ورډ دا ولې غلطی دا ریپیټ دی تکرار دی ورته هم نه اګنور کوي مطلب دا شو که نه اوس دلته ما ایم ایس لیکلی دا ورته باید دا رقم ولیکل شي نو په یو پروګرام کې هم دومره ښه سپیلنګ او ګرامر نه چیک کېږي لکه څومره چې په مایکروسافټ ورډ کې سپیلنګ او ګرامر موږ څه کولی شو چیک کولی شو دې باندې پوه شو انشاءالله که نه اوس دا وایي چې موږ په څو طریقو باندې مایکروسافټ ورډ ته تللی شو ټول نه مخکې تاسو اول معلومه ده چې تاسو به وین کی پریس کې او آر سره که نه او تاسو به راشئ او تاسو به ولیکئ وین ورډ څه به ورته ولیکئ وین ورډ یو طریقه دا شوه چې د رن نه موږ کولی شو چې مایکروسافټ ورډ ته څه شو لاړ شو کوم ځای نه موږ کوی شو د رن نه موږ کوی شو رن او بیا وین ورډ صحیح شو یو طریقه موږ سره کومه شوه رن شوه بله طریقه موږ سره د سرچ بکس نه ده د څه نه ده سرچ بکس خو پېژنئ که نه سټارټر چې کله راشي د سرچ بکس ګورئ دلته سرچ بکس نه کولی شئ وین ورډ ولیکئ اټومیټیک دلته تاسو ته راځي نو سرچ بکس نه هم موږ کولی شو چې موږ کوم ځای ته لاړ شو
وین ورډ پروګرام ته لاړ شو. دویم میتھډ سیف دریم میتھډ چې د موږ سره راځو سٹارټ دا آل پروګرامز ته او په دې کې مایکروسافټ افیس ته راځو او په دې کې راځو مایکروسافټ ورډ ته. دا دریم میتھډ چې موږ چې څه وایو دې ته موږ وایو څه سٹارټ مینیو. سٹارټ مینیو څخه موږ کولی شو کوم ته لاړ شو وین ورډ ته لاړ شو. تھرډ میتھډ دا یا موږ کولی شو چې رائټ کلیک وکړو نیو ته راشو مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ ته چې په دې یو کلیک وکړو دلته به یو آیکن راشي ډبل کلیک په دې آیکن به وکړي اتوماتیک به څه شي مایکروسافټ ورډ به څه شي خلاص شي. رائټ کلیک صحیح شو. رائټ کلیک سره څه دی مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ. یا زه راځم رائٹ کلک تا نیو تا شارٹ کٹ تا زه درکوم فار ایگزامپل سی ګورې ښه طریقه دا چې تاسو سی ولیکئ بیا پی ورکئ پی ګوره پروګرام فایلز به خپله راځي صحیح ده. بیا به ورته پروګرام فایلز درکومه مایکروسافټ آفیس بیا آفیس 15 او بیا winword.exe دا کمانډ لاین دی. نیکسٹ سنوم ورته ورکئ وین ورډز ورته ورکوم او دا به څه کوي فینش پې کوي شارټ کټ یې راغی ډبل کلیک پې کوم دې ځای نه مایکروسافټ ورډ څه کوی شم زه خلاصوی شم. نو ورپسې رائټ کلیک بل شو شارټ کټ رائټ کلیک شارټ کټ لکه ګوري په دې شارټ کټ کې چې دی که نه چې کله رائټ کلیک وکړئ نیو ته راشئ شارټ کټ ته سی وکړو فار ایگزامپل وینډوز سسټم 32 calc.exe دا نیکسٹ فینش کړئ دا کیلکولیټر شارټ کټ شو. د دې ځای نه د ریسټارټ او شټ ډاون او ټولې شارټ کټ څه کولی شئ تاسو جوړولی شئ. بهرحال ها شارټ کټ موږ جوړ کړ په همدې شارټ کټ کې اوس رائټ کلیک تاسو وکړئ د دې پراپرټیز ته راشئ. د دې شارټ کټ پراپرټیز کې یو ټارګټ د موږ سره یو سٹارټ ان دی. دا ټارګټ چې تاسو راوخلی که نه دا او دا کاپي کړئ او بیا راشئ سٹارټ کې کوم ځای ته رن ته راشئ هلته پیسټ کړئ او بیا یې اوکې کړئ په دې ځای نه هم خلاصوی شئ. نو ټارګټ نه هم څه کولی شئ تاسو یې خلاصوی شئ کوم ځای نه ټارګټ نه. چې کله هم تاسو وړ چې ټارګټ نه خلاص کړئ نو هغه ستاسو خپله خوښه ده ټارګټ هم تاسو مایکروسافټ ورډ څه کولی شئ خلاصولی شئ. او که تاسو راشئ سٹارټ ان دا فل پات یا مکمل ادرس راواخلئ کاپي کړئ او رن ته راشئ دلته پیسټ کړئ اوکې کړئ نو تاسو به کوم ځای ته بیایي دې ځای دلته ډبلیو صرف ورکړئ وین ورډ ته پیدا کړئ ډبل کلیک پې وکړئ دې ځای نه هم خلاصوی شئ. نو د سٹارټ ان نه هم څه کولی شئ تاسو وین ورډ خلاصوی شئ. ښه په شارټ کټ کی کې راځو موږ ورته ورکوو اوس موږ سره سټوډنټس دي مطلب شاګردان دي هغوی وایي چې موږ څه کوو یو راځي مایکروسافټ ایکسل ته بل وي مایکروسافټ ورډ ته بل وي مایکروسافټ بل که نه نو زه راځم اوس مایکروسافټ ورډ چې کوم شاګرد راځي آلټ کنټرول نیسم او ډبلیو ورکوم کنټرول پلس آلټ پلس ډبلیو دا به اپلای کړي نو د دې نه زه یو کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي او په دې لیکم څه ایکسل رائټ کلیک پې کوم پراپرټیز ته راځم صرف دا وین ورډ چینجوم او څه ورته ورکوم ایکسل دا اپلای کوم اوکې کوم صحیح شو بیا کنټرول سی کنټرول وي
راځه ماضي ته نوم ورکوم څه پاور PNT رائٹ کلک پراپرټیز او صرف د دې دا شارټ کټ کی دا څه کومه نیم د پاور PNT اپلای اوکے بیا کنټرول C کنټرول V نو می چنجوم څه MS Access رائٹ کلک پراپرټیز او د پاور PNT په نوم باندې وسول کی تاسو MS Access خیر معلوم غلط کرتا اوس وګورئ د ایکسل شارټ کټ کی بس جوړوي تاسو آل کنټرول E ایکسل په E سٹارټ کیږي کنه پاور پوینټ په P سٹارټ کیږي رائٹ کلک پراپرټیز ته راشئ شارټ کټ کی آل کنټرول P خلاص او چې شاګر راځي تاسو کوم پروګرام سٹارټوي ایکسل آل کنټرول E پریس کا اتوماتیک به ایکسل پروګرام سے کیږي لوټ کیږي دلته پوه یو بل راځي آل کنټرول P پاور پوینټ سٹارټ وي پاور پوینټ مست سٹارټ کې ورته نو بنا پر دې د مایکروسافټ ورډ لپاره موږ شارټ کټ کې ای کړه سم کړه ایم کړه هم دې قسم باندې هر یو پروګرام تاسو څه کولای شي شارټ کټ کې جوړولای شي دې باندې پوه شئ کنه نو موږ آلټ کنټرول پلس W د سکړه د مایکروسافټ ورډ کړه بل به دې کې رن دی چې کله ز مایکروسافټ ورډ رن کوم که شارټ کټ کې نه کم دي نه کنه زه هغه څه مینیمایز کا او چې کله ز مایکروسافټ ورډ رن کوم آلټ کنټرول W مایکروسافټ ورډ څه شو مینیمایز دی زه به دا سیو کوم په ډیسکټاپ باندې رن پونم باندې چې کله زه ورډ خلاصوم ورډ کوم ځای ته راغلی دی لاندې مینیمایز دی بیا به زه کلیک کوم بیا به راځي دلته نو زه هم چې نه مایکروسافټ ورډ مو مینیمایز کوه بلکې دا نارمل وینډو کې ماته څه کا خلاص کا په نارمل وینډو کې به خلاصېږي او که زه کمنټ ورکوم ورته فار ایگزامپل this is my new version of MS Word PRG دا اپلای کوم چې کله زه په دې باندې دلته کرسر کېدم this is my new version of Microsoft Word PRG کمنټ راکړه کنه ورته د بر حالت موږ ته کمنټ خي کرسر چې نه ختم کا بیا کرسر به کې اتوماتیک وسکی کمنټ مده تاسو خي یعنی تاسو کولای شئ د هر یو شارټ کټ د لپاره سو کوي همدا قسم کمنټونه مور کوي او همدا قسم سو کې ټارګټ هم چک کوي او شارټ کټ کی متور کوي او رن پوزیشن هم سکی تاسو سلیکټ کوي که زه هم چې د دې آیکن چینج ومنه چینج آیکن هم څه کولای شم زه ورته آیکن چینجوي شم هر قسم آیکن خپل تصویر پې راوړي چینج آیکن کلیک کا براوز کلیک کا خو تصویر کې شرط دا دی کنه چې ته کوم تصویر راوړي باید هغه BMP پکچر وي هغه وایي BMP تاسو ما MS Paint کې خودلی دي کنه چې تاسو کلم یو تصویر جوړوي اگر زه فار ایگزامپل دا شیپ دی دا د خیالو کې تاسو تصویر دی دا وزن برابر کوم دا چې کلم تاسو راوړی تاسو سیوس کې BMP کې تاسو سیو کوئ بیٹ میپ کې نو متور کې آن ټایټل او سیو کوي اوس چې کلم زه غواړم اوس دا راوړم ډیسکټاپ نه یو ته ورکوم آن ټایټل بیا یو all files you open okay apply माना का मोनक ऑटोमेटिक बस की राजी पिक्चर सही न हुआ था ना तो पिक्चर सही बराबर की हो कना कोई न शराड़वेश पुशी मतलब تاسو کولای شئ به تاسو کوي دا چینج ایڈوانس کې تاسو کولای شئ د وتور کې چې رن ایز ایڈمنسټریټر دا بس کوم اکاؤنٹ کې چې دی په هغه اکاؤنٹ کې بس کېږي صرف رن کېږي او نه دا شارټ کټ ماته په ایڈمنسټریټر کې رن کوا شارټ کټ په کوم اکاؤنٹ کې رن کېږي دا ایڈمنسټریټر کې رن کېږي دا مهم پوینټ دی چې کله نه رن کېږي تاسو کولای شئ ایڈوانس چینج کړئ د چې موږ دا په کوم ځای کې رن کوا ایڈمنسټریټر دی یو بل مهم پوینټ دی کنه
هغه ته کمپیټیبিলিټي وي. کله چې تاسو کوم فایل نه خلاصېده یا څه مشکل پکې وو او تاسو کوشش کوئ د هغې یو شارټ کټ جوړ کړئ. شارټ کټ یې څه کوي جوړ کړئ او دا پروګرام ګورئ تاسو راشئ چک کړئ دلته این په دې کې 95 هم شته. کله کله داسې کېږي زموږ یو فایل څه کېږي نه خلاصېږي یا کرپټ وي یا څه مشکل وي که نه او تاسو که ګورئ د وینډوز 7 نه پوره ټول ورژن یې پکې شته. ټول پکې څه دي پکې شته. تاسو کولی شئ د هغې ته دا قابلیت ورکړئ چې هغه فایل ورته که وینډوز 98 کې استعمال دا به ورته ملیونیم یا 98 95 2000 ایکس پی کې چې دی ګورئ سروس پیک 2 ده سروس پیک 3 ده ویسټا ده بیا وینډوز 7 تاسو دوی نه څه ورته واخلئ وینډوز 7 ورته واخلئ. آلریډي وینډوز 7 کې وو که نه اپلای کوئ نو چې تاسو بیا اوپن کوئ وګورئ چې آیا دا پروګرام رن کېږي که نه. که وینډوز 7 کې درته رن نه شو بلکې چک کا پوه شئ دې باندې نو کله چې کوم فایل کرپټ وي تاسو کولی شئ د هغې یو شارټ کټ په ذریعه باندې څه کوئ د هغې دا قابلیت ورکوي چې هغه څه کوي رن کوي. او که چېرې تاسو سیټنګ ورته واخله چې دا صرف 256 کلر کې مونږ ته رن کوه یا دا مونږ ته 640 کې رن کوه نو تاسو د دې سکرین ریزولوشن چې دی که نه دا چې تاسو دومره نه وي کړی تاسو بیا دا نه شئ رن کولی. ګورئ یا به 800 یا به 1040 کې چې څومره کې تاسو کولی شئ هغه بیا څه کوي رن کوي. د هغې نه علاوه تاسو دا نه شئ کولی چې رن کوي یا به په 1280 کې رن کوئ یا به 1040 کې رن کوئ یا په 800 کې دا څه کوئ رن کوئ. نو سکرین ریزولوشن تاسو کولی شئ دې چې نه ورته څه کوئ ورته ورکوئ. بهرحال یعنې مطلب دا شو که نه چې موږ کولی شو هر یو پروګرام د څه یو شارټ کټ جوړ کړو. څه جوړ کړو ورته شارټ کټ ورته جوړ کړو. همدې قسم باندې تاسو داسې هم کولی شئ مای کمپیوټر ته راشئ لوکل ډي سي ته راشئ پروګرام فایلز ته راشئ او ایم ورته ورکئ مایکروسافټ آفیس ته راشئ آفیس 15 ته راشئ او ډبلیو ورته ورکئ وین ورلډ ته راشئ دې ځای نه هم کولی شو موږ مایکروسافټ ورلډ څه کړو د دې ځای نه خلاص کړو. یا که تاسو رایټ لیک دلته وکړئ په دې لاندې په ټاسک بار باندې او ټول بار سره راشئ ایډرس ته راشئ که نه دا ایډرس ډېر مهم دی. لیکن تاسو کولی شئ که نه ته فار ایګزامپل ورته وکړئ چې وین ورلډ انټر یې کړئ وین ورلډ هم درته خلاصوي هلته لکه چې ما مینیمایز ساتلی که نه ما مینیمایز ساتلی یعنې موږ کولی شو فار ایګزامپل چې www.google.com انټر کوم د دې نه زه کولی شم هر ځای ته لاړ شم. دا نه چې مطلب زه صرف کولی شم څه وکړم زه کولی شم مطلب څه نه د دې ایډرس بار نه ته کولی شي هر ځای ادرس ولیکي همغه ځای ته مکمل څه شي همغه ځای ته مکمل لاړ شي. نو موږ هغه کوم ځای نه کولی شو ایډرس بار نه موږ کولی شو. بېرته راځو ټول بار ته ایډرس بار څه کوو د دې ځای نه موږ ختموو د دې نه موږ څه کوو دا موږ ختموو. ها بهرحال ډېرې طریقې نور هم شته. زموږ اصل هدف دا چې موږ مایکروسافټ ورلډ ته څنګه ځو. راځو د مایکروسافټ ورلډ انټروډکشن کوو چې موږ مایکروسافټ ورلډ ته کله داخل شو تاسو باید مایکروسافټ ورلډ څه کوي وپېژنئ. ټول نه مخکې چې تاسو مایکروسافټ ورلډ ته داخلېږئ اول تاسو څه کوي سټارټ اپ درکوي څه درکوي سټارټ اپ درکوي. په سټارټ اپ کې تاسو سره ډېر زیات آپشنز دي. ګورئ ټول ټمپلیټس دي. ټمپلیټ وي ذخیره فایل ته هغه فایل چې مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړي دې نه خاطره جوړ کړي چې مطلب هغه تاسو څه کوي یو ذخیرې په شکل استعمال کوي. ذخیرې مطلب دا دی چې یو سړی دی بیخي په مایکروسافټ ورلډ نه پوهېږي په استعمال یې نه پوهېږي نو زه هغه سړي ته داسې وایم چې مایکروسافټ ورلډ کې دا کېږي نو هغه یقین نه راځي. مایکروسافټ تیار ټمپلیټ یې ورکړي دي د هر څه دپاره د سی وي دپاره د سرټیفیکیټ دپاره ډپلوم دپاره د هر شي دپاره تیار سمپل شته. یعنې دا کوم ټمپلیټ چې دي هغه ګوره کلنډر دا شیان دي دا ټول په مایکروسافټ ورلډ کې کېږي. تاسو یو ذهنیت درکوي چې تاسو هم کله مایکروسافټ هر یو پروګرام ته چې ځئ تاسو د هغې پروګرام ټمپلیټس ګورئ د هغې څه ګورئ نمونې ګورئ چې آیا دې پروګرام کې کوم کوم کارونه کېږي نو تاسو ته بیا څه کېږي واضح کېږي چې دې پروګرام کې دا کار څه کېږي دې باندې پوه شئ که نه. دا موږ سره ریسنټ ډاکومنټس دي. ریسنټ مطلب دا ما استعمال کړي دي صحیح شو. اوپن ادر ډاکومنټس که کلیک کړئ نو بیا کوم ځای کې ستاسو نور ډاکومنټس پکار وي که نه هغه بیا څه کولی شئ تاسو اوپن کولی شئ. راځو دلته ټمپلیټس ته که بلینک ډاکومنټ موږ راواخلو بلینک ډاکومنټ که نه نو په دې سره موږ کولی شو چې خالي پیج څه کړو ډاکومنټ ته راشو. نو بلینک ډاکومنټ مطلب څه خالي ډاکومنټ ماته راکړي تاسو به بلینک ډاکومنټ استعمالوئ او دا ټمپلیټس دي.
ګورې د بزنس دپاره د ایجوکیشن دپاره د پرنټ دپاره د انډسټري دپاره ایونټس دپاره همدا قسم د ډیزاین سیټس دپاره د هر د پرسنل شخصي دپاره د هر یو دپاره تاسو سره دلته شي دي تاسو سره دلته شته زه فار ایگزامپل کوم چې څه ډپلوما ما ته سرچ کړه دې کې زه راځم ګورم دلته دې کې زه چیک کوم چې کوم ځای کې ما سره ډپلوما ده چې آیا شته که نشته نشته خیر راوېخلو راځو مونږه ایجوکیشن ته ایجوکیشن مونږ سره هغه وخت کار کوي چې کله مونږ څه یو آنلاین یو اوس ما سره آنلاین زه آنلاین یم که نه نیټ شته ما سره په دې کې زه کولی شم ګورئ سرچنګ thousands of online templates نو آنلاین یو څومره ټمپلیټس دي موږ سره کنه تقریبا ډېر زیات هغه سرچ کوي دلته خیال هم دی دا ګورئ دی راواغېسته په دې کې د سټوډنټ دپاره د ایجوکیشن دپاره د میډیا دپاره چلډرن دپاره ارګنایزیشن دپاره ټیچر دپاره سټوډنټ دپاره مطلب د هر یو دپاره تاسو سره دلته شته خیال هم دی ون بای ون تاسو ته راخلي ګورئ دا سرټیفیکیټ یې موږ ته راواخیستل ګفټ سرټیفیکیټ دا ایوارډ دی چاته چې ایوارډ ورکوي څه ورته وایي چا ایوارډ ورکوي که نه ښه کارکردګي کړي که نه اپریشیټ کوي نو تاسو کولی شئ دا ټول راوالی ګورئ خیال هم دی زه راځم فار ایگزامپل راخلم چې دغه ګفټ سرټیفیکیټ راخلم دا ګورئ سرټیفیکیټ اف ایوارډ دا کلیک کوم دا مې چې کلیک څه کلیک کوم دلته دلته کریټ و چې کریټ کړو ډاونلوډ سایز دا به کریټ کوم دا مې چې کریټ که دا راوستل کېږي او که تاسو ځان نه جوړو تاسو نه ډېر وخت لګېږي بیا ګورئ دا یو سمپل راواغېستل شو ما ته زوم ته راځم دلته دا ګورئ دا ګفټ سرټیفیکیټ دی تاسو کولی شئ په دې کې صرف انټري ورته ورکړئ ډیټ ورته ورکړئ همدا قسم نور انفارمیشن ورته ورکړئ دومره څه ډیزاین دي برابر دي پوه شوې باندې په دې اساس یعنی مونږ کولی شو چې مونږ څومره ټمپلیټس خوښي هغه مونږ آنلاین راواخلو ګورئ یعنی تاسو ته مهم شی دا دی چې تاسو ټمپلیټس راواخلئ که تاسو ټمپلیټس راوانخلئ نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې د مایکروسافټ ورډ د څه دپاره استعمالیږي او مایکروسافټ ورډ کې څه شته او چې کله هم تاسو یو ټمپلیټ داسې راواخلئ نو بیا تاسو ته اندازه لګېږي چې مایکروسافټ ورډ پروګرام تاسو د څه دپاره څه کوئ استعمالوئ دې باندې پوه شئ که نه ټمپلیټس باندې پوه شئ که نه نو دا ټول ټمپلیټس دي موږ سره دا ټول څه دي موږ سره ټمپلیټس دي سمپل راځو موږ بلینک ډاکومنټ څه کوو سلیکټ کوو که تاسو ډایرکټ یو پروګرام خلاصوئ نو ریسنټ ته راځئ یو فایل خلاصوئ ډاکومنټ خلاصوئ او که اوپن ادر ډاکومنټس کوئ ډایرکټ که تاسو خپل فایل خلاصوئ که نه هغه فایل چې تاسو نه یې خلاص کړی بیا به تاسو دا سلیکټ کوئ موږ صرف بلینک ډاکومنټ راخلو فی الحال پوه شئ دې باندې بلینک ډاکومنټ چې راواخلو راځو انټروډکشن کو د مایکروسافټ ورډ ټول نه مخکې موږ سره دغه درې بټن چې دي دا ایریا چې ده موږ سره دا ټوله بره دې ته موږ څه وایو ټایټل بار ورته وایو څه ورته وایو ټایټل بار ورته وایو ګورئ ټایټل عنوان ته هم وایي او ټایټل لقب ته هم وایي نو ټایټل بار ځکه ورته وایو چې په دې ځای کې څه لیکل کېږي عنوان لیکل کېږي ټایټل بار خپله تقسیم شوی دی ټایټل بار څه شوی ډیوایډ شوی دغه بټنز چې دي ته موږ څه وایو کیپشن بټنز په کیپشن بټنز کې موږ سره دا بټنز دي ګورئ تاسو به دا کلوز بټن خو پیژنئ ریسټور ډاون بټن دا او میکسیمایز بټن دا مینیمایز بټن دا بل موږ سره په دې کې یو بټن دا ریبن ډسپلی آپشن دا دا چې کله تاسو کلیک کوئ که زه هم شو ټیپس کلیک کوم که نه ګورئ چې کله زه په ریبن باندې کلیک کوم ریبن ماته ښیي چې کله پې دلته کلیک کوم بیا به ریبن ماته نه ښیي که زه ورته یم چې نه شو ټیپس اینډ کمانډز دواړه به ښیي دې ته څه وایي کمانډ وایي دې ګوره ټیب هم ښیي او یعنی ریبن او کمانډ او ټیب یو شی دي که نه او د هغې سب کمانډز هم ښیي
که زه ورته وایم چې اوټو هایډ د ریبن اتوماتیک هایډ کا ریبن څه شوی کمپلیټلی هایډ شو اتوماتیک ورته نه داسې وکړه شو ټیبس اینډ کمانډس دواړه پرمننټلی موږ ته وښایه هغه ټیمپرري ښیي دی پرمننټلی موږ ته ښیي او دا چې د مایکروسافټ ورډ هیلپ د چې د F1 په ذریعه باندې موږ کولی شو چې موږ هر قسم مشکل ولرو تاسو کولی شئ F1 پریس کړئ او چې څه رقم مشکل یې هغه تاسو څه کړئ ټایپ کړئ ګورئ تاسو مایکروسافټ ورډ سره اتوماتیک آنلاین کېږئ که نه نو تاسو کولی شئ چې په مایکروسافټ ورډ کې ستاسو هر څه مشکل وي د F1 په ذریعه باندې تاسو هلته مشکل ټایپ کړئ او تاسو د هغې سلوشن وګورئ که تاسو سره نیټ وي نو دا ښه کار کوي بیا که څه در سره وي نیټ در سره وي او تاسو سره بیا دا څه کوي دا به بیا ښه کار کوي موږ F1 ډایرکټ پریس کړو ځکه دا کنفیګر کېږي که نه ها او دا ورډ چې لیکل شوی که نه دې ته موږ څه وایو اپلیکیشن نیم څه ورته وایو اپلیکیشن نیم او دې ته موږ څه وایو ډاکومنټ نیم ورته وایو دا ګوره ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 3 چې دې ته موږ څه وایو ډاکومنټ نیم ورته وایو او دا هماغه موږ سره کومه ایریا ده کویک ایکسس ټول بار ده په دې باندې وپوهېږئ تاسو چې موږ سره هر کمانډ موږ ټیک مار کو نو هغه کمانډ موږ ته دلته راکوي او چې ټیک مار نه وباسو نو هغه کمانډ موږ ته څه کوي ریموف کوي او که هغې نه زیات کمانډز موږ په کار موږ کولی شو چې زیات کمانډز هم څه کړو د مور کمانډز په ذریعه باندې راوځي ځکه دا کسټمایز کې وروسته موږ سره څه کېږي راځي او که ریبن غواړو لاندې راوړو شو بلو د ریبن یې کا نو دا زموږ سره چې دی د ریبن نه لاندې به موږ ته کویک ایکسس ټول بار راکوي شو ابو د ریبن یې کوم بره به موږ ته راکوي او دا موږ سره فایل مینیو ده څه ده فایل مینیو د فایل مینیو نه موږ کولی شو مطلب څه کړو مایکروسافټ ورډ سټارټ کړو دې ته موږ ریبن وو یا ټیب ہوم انسرټ پیج لیاوټ ریفرنس او میلینګز ریویو ویو ډیولپر دا موږ سره دي موږ بیا هم نه سټارټ الو دې کې چې کوم کمانډز موږ سره لکه دې ته سب کمانډز وي لکه پیراګراف شو دې ته موږ څه وایو پیراګراف سیکشن څه ورته وایو پیراګراف سیکشن دې ته موږ وایو سټایل سیکشن دې ته وایو ایډیټینګ سیکشن دا هر یو ریبن چې دا بیا په سیکشنو باندې څه شوی ده تقسیم شوی ده سیکشن دي هر سیکشن کې بیا کمانډز دي هر یو کمانډ نو که تاسو چاته وایئ چې په هوم کې راشه کوم ځای ته پیراګراف سیکشن به ورته ښیي چې په هوم کې کوم ځای ته راشه په خوب کې د پیراګراف سیکشن ته راشه په خوب کې کوم ځای ته راشه پیراګراف سیکشن ته بیا ورته یا سټایل سیکشن ته راشه هر سیکشن چې تاسو کولی شئ هغه ته راشئ صحیح شو او د ټول ته موږ اپلیکیشن وایو لاندې چې د سټیټس بار ده انفارمیشن بار یا سټیټس بار ده د دې نه موږ کولی شو چې مطلب څه وکړو موږ ته پیجونه ښیي ورډ ښیي لینګویج ښیي او همدا قسم موږ ته زوم ښیي چې زموږ پیج څومره زوم ان شي څومره زوم آوټ شي او زموږ پیجونه چې دي په ویب لیاوټ کې وي که پرنټ لیاوټ کې وي که په ریډ موډ کې وي 3 موډ لرو ښه موږ په 2007 کې څو موډ لرو 15 او په 2003 کې موږ 15 موډ لرو په 2013 کې موږ څو موډ لرو 3 یو چې موږ سره ویب موډ دی یو پرنټ لیاوټ دی او بل موږ سره ریډ موډ دی چې دې کې څه موږ ډیټا چې کله لوستل کوو نو په ریډ موډ کې موږ کار کوو او پرنټینګ چې کله کوو په پرنټ او د انټرنیټ کار کوو نو ویب لیاوټ کې موږ څه کوو دا استعمالو نور ان شاء الله نن بس وسې شو یګه چې زه پوه شوم تاسو ته خوب درغی څه درغی